ډیډلاین پوره شو او اپریشن هم شروع شو. بیګا د شپې د پیښور په بورډ بازار کې پولیس راغلي دي، دکانداران په زور باندې ګاډي ته اچولي دي او بوتلي دي. زموږ اطلاعات دا دي چې هم نن به بیګا چې کوم پکړ دکړ شوی دی نو 600 کسان به نن ډیپورټ کیږي او دا داسې ډیپورټ کیږي چې وړاندې به د دې نه د دوی اندراج دلته په ناصرباغ کې چې کوم لیبر کالوني ده په دې کې د دوی دپاره هولډینګ سنټر جوړ شوی دی. نو په دې کې به د دوی ډیټا انټري کېده، بیا به هغه ځای کې یو بل موقتي کیمپ و په لنډي کوتل کې، په هغې کې به بیا د هغې کلیرنس کېدو، بیا به د هغې نه بعد د هغې سره یو پرچي میلاوېده، د هغې پرچي سره به بیا هغې تلل او په بارډر به وړېدل، په بارډر کې به هم بیا د هغې ته ایگزټ سټیمپ لګېدو. اوس دې ځل چې کوم دی نو دا مونږ چې څنګه وی چې اپریشن به وي نو دا اوس داسې دي چې بس اوس د دې ځای نه د دې ناصرباغ کیمپ نه ډایرکټ د دوی سره ګاډۍ کېږي د پولیسو د سیکیورټي فورسز او هغه سیده په بارډر باندې ور اړوي، ځکه چې اوس د نمبر اف ډیپورټیز زیات شول، یعنې شمیره سیوا شوه. نو د دې وجې نه اوس دغه چې کوم وړاندې به طریقه کار و هغه به ډېر سلو به و، د دې وجې نه اوس دوی دغه طریقه کار چې کوم دی نو دا تیز کړی دی. دغه یو ویډیو کلیپ چې کوم تاسو ګورئ په دې ویلاګ کې ما لګولی دی نو دا د بورډ بازار دی او دا بیګا د شپې دی. دغه کسان چې کوم دي نو دا نیولې شوي دي، خو ریپورټډلی په حیات آباد کې هم بیګا څه پکړ دکړ شوی دی، یعنې خلک نیولې شوي دي او اشرف روډ باندې هم خلک نیولې شوي دي. د دې سره سره به زه تاسو ته دا ووایم چې بیګا د شپې چې کله دغه پولیس رالل او پولیس موبایل ګاډۍ راغې نو په بورډ بازار کې دکانونه مکانونه هم خلکو بند کړل. خو چې کوم حده پورې ما د دغه بورډ بازار کې چې کوم اسوسییشن دی د هغې د عهدیدارو سره خبرې وکړې نو هغې وایي چې یاره ښکاري داسې چې نور مهلت نه ورکوي. سره د دې ډېر مسایل دي دغه افغان دکاندارانو ته، د چا سوداګانې دي، د چا قرضونه دي، د چا څه دي. خو حکومت پاکستان هم بار بار دا وایي چې نه مونږ تاسو ته وخت په وخت باندې ټایمونه درکړي دي، نو د دغې وجې نه اوس مونږ نور تاسو ته صبر نشو کولی. بل خوا دکانداران دا وایي چې زمونږ مالونه مونږ راوړي دي، زمونږ د هغې مالونو په مونږ قرضې دي او مونږ چې په چا باندې مالونه خرڅ کړي دي نو په هغې باندې زمونږ قرضې دي. دغه یو خبره چې کوم دی نو دغه یو معامله ده دغه رامخې ته ده. البته یو بله خبره چې هغه دا ده چې د پاکستان د طرف نه اوس چې کومې ویزې جاري کیږي نو هغه عمل هم ډېر سخت کړی دی. بلکې مونږ که دا ووایو چې ځینې کیسونه داسې شته دی، ځینې خبرونه داسې شته دی چې ګنې په پیسو باندې خو لږي، خو نارمل چې کوم دی نو ویزې نه ورکوي. دلته هغه کسان چې کوم په بورسونو باندې دلته کې هغه زده کوونکي چې هغوی سبقونه وایي او هغوی ته وظیفې میلاوې دی، په وظیفې باندې هغوی راغلي دي او دلته یې سبقونه وایي، نو د هغوی د ویزو هم اوس دغه مسله شته، رامنځته شوي ده. کم ډاکټران صاحبان چې کوم دلته کې هغوی غریبانانو خپل دغه کول تربیتي چې کومه کورس و هغې ته هاوس جاب وایي، هغې ته ایون ویزې چې کوم دی نو نه ایشو کیږي. او دغه وجه هم دا یو ریزن دا هم دی. بیا چې کوم د پاکستان سیکیورټي ادارې یې نو چې هغې ته خو چې اډر میلاو شي چې به یې ویزه ورسره نه وي نو هغه کس چې کوم دی هغه به ویستلی کیږي، ډیپورټ کیږي به، نو بس هغوی خو بیا په هغه اډر باندې کار کوي. نو په راروانو ورځو کې به موږ ته داسې ډېر ویډیوز مناظر دا به تاسو وګورئ چې کوم د اپریشن په نتیجه کې خلک په زوره باندې ویستل کیږي.